ډیرو زیاته محترمو او ډیرو زیاته مکرمو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د رجب د میاشتې حوالې سره ده. د رجب میاشت محترمو دا شروع شوې ده او دا ډیره زیاته د قدر او ډیره زیاته بهترینه میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې رجب میاشت دا زما میاشت ده. یو قسم لا رجب میاشت خپل میاشت ویله. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د امیر مطابق محترمو موږ کوشش کوو په دې میاشت کې چې څومره وظایف وکړو، په دې میاشت کې څومره عبادات وکړو، دومره فایده ډېر زیاته کوي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د انسان هر قسم حاجت ورسره پوره کېږي، د انسان هر قسم مشکل دا ورسره محترمو حل کېږي. دغه رنګې د مال او دولت او د رزق یو ډېره زیاته لویه خزانه ده. که تاسو مال او دولت غواړئ، رزق غواړئ، نو همدا وظیفه د تاسو کوي انشاءالله العزیز. الله پاک په ډیره زیاته فایده راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترمو خویندو ورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د رجب د میاشتې حوالې سره ده. په دې میاشت کې محترمو وظایف کول د ډېر زیات لوی قسمت غواړي. لکه څوک یو څه ګوري، څوک بل څه ګوري. یو انسان د خپل ټایم نه ټایم روباسي او ذکر واوري او دغه رنګې به دغه ذکر کوي، نو دا د الله پاک په نسبت باندې ډېر زیاته د قدر خلق دي، ځکه چې دوی محترمه خپل ټایمونه د قیمتي کوي. نو بیا الله پاک له تمام حاجتونه پوره کوي، بیا الله پاک له مشکلات هم حل کوي او دغه رنګ محترمو بیا الله پاک له مال او دولت دا هم ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې رجب میاشت دا زما میاشت ده. نو کوشش کوم محترمو چې څنګه نبی علیه السلام په رجب کې بندګي کړې وه، دغه رنګ بندګي موږ هم شروع کوو او سره دا وظیفه کوو انشاءالله العزیز. د بندګۍ سره سره هم دا وظیفه موږ محترم کوو. الله پاک براله تمام حاجتونه پوره کړي، الله پاک براله تمام مشکلات دا به حل کړي. محترمو انسان ډیر زیات ګناهګار دی، هر یو انسان ډیر زیات ګناهګار دی. نو داسې وظیفه ته هم چې تاسو ګناهونه په الله پاک معاف کړي، الله پاک تاسو له رزق هم درکړي، الله پاک تاسو له مال او دولت هم درکړي، الله پاک تاسو حاجتونه هم پوره کړي. ورسره څومره مشکلات تاسو دي تمام مشکلات الله پاک حل کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده سید الاستغفار وظیفه ده محترمو. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک د انسان جنت ته بوځي، الله پاک بولا د شهادت مرګ ورکوي. او دا رنګ محترمو د استغفار فواید الله پاک په قرآن مجید کې دا ذکر کړی دي. الله پاک بولا دولت ورکوي، مال بولا ورکوي، دا رنګ بهترین رزق بولا ورکوي، اولاد بولا ورکوي. نو ډیره زیاته زبردسته، ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. نو لومبې تاسو د استغفار ترتیب هما او بیا د هغې نه بعد په اخره کې سید الاستغفار دا ووایو. نو استغفار ترتیب داسې دی: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. که څوک ذکر کوي د استغفر الله نو 786 پیرې دا به استغفار وایي. او که دا کلمات وایي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، او دا هم استغفار دی، دا به 314 پیرې وایي. او که چېرته دا استغفار کوي سید الاستغفار نو دا محترمو 119 پیرې به کوي. ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده. راځئ چې یو پیری واورو او ځان سره د هغې نه سکرین شاټ وباسئ. بیا چې کله هم تاسو دا وظیفه کوئ نو دا ویل شئ: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دا کلمات دام تاسو محترم ویلی شئ: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. محترم کوشش وکړئ د وظیفه د زړه نه وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسم مسله دا په ښه طریقې سره په اعلی طریقې سره دا به ختمه کړي او څومره مشکلات دي د مال دي دولت دي دغه رنګې د دې سره سره محترمو د رزق دي ستاسو حاجتونه دي الله پاک به تمام تر تمام دا پوره کړي الله پاک مو انشاءالله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته